پما او تا به قیامت راځي اسرافیل علیه السلام به شپېلې وي ګوره هسې نه چې ما او تا پکې غافله پاتې شو غافله به نه پاتې کېږي د جمعې په ورځ چوټي دی له درکړه چا چوټي درکړه اسلامی قانون چوټي درکړه ریاست چوټي درکړه زما د پاکستان آئین تاله چوټي درکړه اگر که جمهوریت در نه کړه په ته به ځان ذهني تیار ساتي چې ګوره د جمعې په ورځ به په ما او تا قیامت راځي نو چوټي دله چا درکړه اسلام درکړه اوس که مونږ ګورو نو د جمعې په ورځ باندې یو څو مشران الله دې دوی کامیاب وکړه کامران ساتي چې کم از کم نوجوان نسل نه راځي زما او ستا ینګ جنریشن نه راځي چې کم از کم مال خو زما مشر راشي که نه دې مشر ته احساس شته چې ګوره ما څه وخت مخکې تېر کړی دی او ګوره دا آخري وخت ته چې دې کې څه وکړم هسې حاجي صاحب چې ته جومات کې ناستې په نفلو ولاړې او اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي او ستا سر په سجده پروت دی هسې ته ووایه ځکه نبي علیه السلام وایي چې یو سړی په کم حالات کې د ته مرګ راغی او مړ شو نو په دغه حالات کې به دې د قبر نه پورته کېږي داسې حاجي صاحب چې ته په سجده باندې پروت او اسرافیل علیه السلام شپېلې وواله ورځ د جمعې ده څومره بختوره ورځ ده لکه زمونږ عوامو کې دا مشهوره ده وایي چې د جمعې په ورځ باندې کم مړی وشوي دا بختوري د جمعې په ورځ کم مړی وشوي دا بختوري بس دا یو قسم د بهتروالي دی چې بس هسې بهتر قدرې ده ښه ورځ ده بس ښه ورځ یې ومونده نو چې ته په سجده باندې پروت او اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي او په د سجدې په حالات کې د قبر نه الله ته پورته شي دا لږه ده دا ستا لپاره ډېره نه ده خو که زما او ستا ینګ جنریشن نوی کل ځوان هغه په کټ کې به بشتره باندې پروت دی یا تقریر او وعظ کېږي د جمعې په ورځ خطبه ویلی کېږي او د جومات د راتلو ټیم دی او دی په موبایل کې مصروفه دی او په دغه حالات کې په اسرافیل علیه السلام شپېلې وواله چې دغه ټیم کې د ځان له پبجي کو په دغه ټیم کې د ځان له پری فایر کو په دغه ټیم کې د ځان له فیسبوک کو د یو بل پلیټ فارم چې دی د موبایل کې استعمالو یو بل سافټویر استعمالو یو بل ایپ استعمالو په دغه حالات کې الله ته ورپېښ شي نو هسې دا په دې حالات کې ستا خوښ دی چې ته ورپېښ شي الله ته هېڅوک یې نه غواړي هېڅوک دا نه غواړي چې زه په بد حالات کې الله ته پېښ شم د جمعې په ورځ به قیامت قایمېږي ګوره دا یو خبره ذهن کې کېنوئ بل ټیم هم معلوم دی چې د ساخ ټیم وي د ساخ په ټیم کې به اسرافیل علیه السلام هغه شپېلې وهي په کومه شپېلې باندې چې به دنیا ورانېږي او د دنیا ټول حشرات الارض چې دي دا به ساه ورکوي نو هغه د جمعې ورځ ده او د ساخ ټیم دی د جمعې په ورځ باندې به او د ساخ په ټیم کې اوس د ساخ ټیم ته ځان له وټاکه چې د اتو نه د 12 پورې ټاکې د 10 نه د 11 پورې ټاکې هر ټیم ته چې ته د ساخ ټیم وایي هلکه وي په عیدګاه کې به د ساخ مونځ څه ټیم کېږي د ساخ مونځ به څه ټیم کېږي نو سوچ وکړه د هغې ټیم نه د ساخ شروع شو نو سوچ پې وکړه چې دغه ټیم کې د اسرافیل علیه السلام د شپېلې ټیم هم شروع شو اوس دغه ټیم پکې نه دی معلوم چې په 10 نیمې وي که په 12 نیمې د باندې وي کله یې د باندې وواله بس د هغه خوښه ده د الله حکم دی هغه په دی باندې مسلط کړی چې بس ته به دا شپېلې وایي میاشت هم معلومه ده اسلامي کومې میاشتې چې یادېږي په هغې میاشتو کې به تا باندې دا شپېلې والی کېږي چې ځان دې ورته منټلي تیار کړی هسې نه چې ما ورته ورته منټلي تیار نه یو او یو کار را باندې وشي مونږ او تاسو دې خاده کې دا دومره هر څه ولې مونږ ته سهولیات فراهمي زمونږ د تعلیم یافته خبره وي زمونږ ته هر څه چې دی اویلیبل وي هر فیسیلیټیز مونږ ته اویلیبل وي دا ولې ما ورته خاده ته منټلي تیار یو ذهني تیار یو ځکه مونږ ته هر څه په کور کې پراتی په دیره اجره کې پراتی خو چې کله غم راغی په ما او تا باندې مړی راغی غم را باندې راغی نو په کور کې کټ یو هغې ګوټ کې پروت دی او بل دغې ګوټ کې پروت دی تاله بیا بنم نه درځي چې دا به د برنډې نه د بار صحن ته څنګه راوباسي تا نه بیا یو دوه خطا دي ولې د نه یو دوه خطا دي منټلي ورته تیار نه نو چې قیامت ته تو د اسرافیل علیه السلام شپېلې ته منټلي تیار نه او د باندې وواله نو هغه
حشر بستایي چې کم ستا په کور کې غم کیږي او ته بیا کټ نشي ځای ته کولی همدغه حشر به دی بیا د قیامت په ورځ چې ته به اعمال راغونډی او دا مې چې دی نو هغه عمل دی او دا مې دغه عمل دی خو بیا به د نه یو دوه خطایي کم از کم چې د جمعې په ورځ باندې مونږ ځان دی جمعات ته رارسو کم از کم چې د جمعې په ورځ باندې مونږ دی الله له ټیم ورکو عبادت له ټیم ورکو داسې نه چې مولا به راغلی تقریر به کوي او دی ورګه چې واخر دعوانه ووایي نو زه به له راځم واخر دعوانه ووایي زه به له راځم دا داسې طریقه به کار ده چې دا مولا د واخر دعوانه سره په دې محراب کې ولاړې او رکعت یې کړی او دی راځي دی چې څو رارسي اکثر ته خطبه هم شوي چې خطبه ته وشو واجب ده نه ترک شو جمعه هغه فضیلت چې دی وا دی لاړ